اوکے جی پریویس لیکچر کې موږ صرف د بیکټیریا سټرکچر باره کې خبرې وکړې چې کچر ان سم نه درځي د بیکټیریا باره کې نو چې دا خبرې درځي چې یو بیکټیریا کې څه کېدی شي. صحیح ده. اوس سٹارټ کو ډسکشن د بیکټیریا په سټرکچر باندې سوري د بیکټیریا د سیل وال په سټرکچر باندې چې د بیکټیریا سیل وال څنګه جوړیږي او د څنګه جوړي. ارزه ټیک ده آسان دی ها دو شینه دي بس هغه دو شینه یو بل د پاسه یک دو لکه خخته او مساله بعد دا دو شینه یو بل سره لګاوه د بیکټیریا سیلوال جوړاوه آسان دي. صحیح اوکے لیټس ډو اٹ. بیکټیریا تاسو پیژنئ چې څه ته وایي بیکټیریا. د بیکټیریا د ژوند لپاره د ټولو نه اهم شی د سیلوال دی. که سیلوال د چپکو یا ختم کو نو بیکټیریا ختمیږي په خپل او وختي یو پوینټ نوٹ کو چې کله ماشومانی تازه جوړ شي تازه جوړ شي سیلوالي نه نو په دغه ټیم کې په سیلوال سنتز انهبیټر ډرګ ورواچوا بیکټیریا له ختمي ټکا سره. رائټ ناو لوک کیرفلی د بیکټیریا سیلوال باره کې مونږ خبره کوو. سیل وال فرسٹ اف آل سیلوال څه شی دی؟ سیلوال یو ریجیډ وال دی. ریجیډ نان لیونگ وال دی. نان لیونگ یعنی دا ژوندی نه دی. اسې نه چې نه بیکټیریا ژوندی نه ده. بیکټیریا ژوندی ده خو د بیکټیریا سیلوال ژوندی نه دی. پوه شوې لیونگ نه ده. اوکې څه نه جوړه ده؟ دو شینونه کاربوهایډریټس نه پلس پروټینز نه. کاربوهایډریټس اینڈ پروټینز. د دې نه علاوه پکې څه نور مالیکیولز دي لکه لیپیډز هم پکې لږ شانتي شته دی خو هغه مونږ د په مین سټرکچر کې نه اچو ځکه چې هغه د دې حصه نه ده. هغه د بل ممبرین حصه ده لکه کوم ممبرین دي کې سیل ممبرین یا پیری پلازمیک ممبرین او مې ویلې وختي. اوکې سیل ممبرین څنګه جوړي هغه ته پته ده چې هغه لیپیډ بای لیر دی. رائٹ سیل ممبرین لیپیډ بای لیر د سټرکچر موږ ایکسپلین کړو. هغه کې څه انټرنسک پروټینز دي او څه ټرانس ممبرین پروټینز او څه فلوټینګ پروټینز دا ټول خبرې موږ ډسکس کړي. وره کاربوهایډریټس او پروټینز دي په شریکه دوی ته موږ وایو پیپټایډو ګلایکینز. پیپټایډو ګلایکینز مطلب کاربوهایډریټس پیپټایډو مطلب پروټینز. اوس پوه شوې که نه؟ نو د بیکټیریا چې کوم سیلوال دی هغه جوړ دی د پروټینز او کاربوهایډریټس نه په شریکه ورته موږ وایو پیپټایډو ګلایکینز. رائټ آسان دی. ووره څه چلی څوک پکې ډېري کاربوهایډریټس دیوال کې خخته ډېرې که مساله خخته نو کاربوهایډریټس مثال د بلاک دی. بلاک اوس به مسالې ته انګلیش کې څه وایي او د پروټین دلته مثال د بانډینګ میټیریل هغه تکړه وخه یس بانډینګ میټیریل دا خخته چې یو بل سره تړي سو کې خو مساله یې کنه بانډینګ سیمنٹ. اوه ویری ګډ یار لاړې گورنر شوي سیمنٹ وی کنه اوس به شګه مور سره یې. اوکې سو بانډینګ میټیریل بلاکس دي. رائٹ صحیح ٹھیک بلاکس دي یعنی بلاکس د څه نه جوړ دي؟ کاربوهایډریټس نه او سور سره کو پروټینز. نو پروټینز د دې ترمنځ د کاربوهایډریټس ترمنځ بانډز جوړي او په مزه دا جوړاوه او څه جوړیږي بیکټیریا سیلوال. صحیح ده آسان دی څه مسله نشته. موږ به یو بیکټیریا څو قسمه دي د سټینینګ په بنیاد. ویری ګډ سټینینګ به ان شاء الله ګټه مو ډسکس به کوګنی عبدالعلام صاحب شته رابطه اور څه کوي. څو قسمه دي؟ ګرام پوزټیو او بل دی ګرام نیگیټیو. پوزټیو هغه دی چې هغه د ګرام کاکا خبره ومنله. ګرام هغه ډاکټر وکنه هینس ګرام وکسنو دی هغه چې سټینینګ او بیکټیریا له په فرست ټایم کلر ورکاو. رائٹ چې د خبره ومنله هغه څه شو خبره نه مراد دا نه چې دور د خبرې کول چې بچي کلاس کې سم کې نه ورانه مکه او دوی منله. دې مطلب دا دی چې د ګرام سټینینګ واغستو دس از پازیټیو او چې دور لسټین ورکو او دوی ریجیکټ کو
چې مونږ نه اخلو سټین یې وانه غستو دس از ګرام نیگیټیو پوهېږئ که نه یو فرق خو په دې کې دا دی چې یو ګرام سټین اخلي بل ګرام سټین یو فرق دا دی ځکه ورته ګرام نیگیټیو ګرام پازیټیو نور فرقونه هم پکې 182 شته وروسته و بیا ایکسپلین کوم چې کله سلوال زه کلیر کوم د ګرام پازیټیو سلوال او د ګرام نیگیټیو سلوال دا دواړه چې کلیر کو بیا به تاته پکې فرقونه مخیمه چې څه فرقونه دي پوهېږئ که نه اوس یو ساده شان ډایګرام جوړو ساده شان چې ته پوه شي وره دا یو بیکټیریا ده چې دا ګرام او دا یو بیکټیریا ده چې دا ګرام سوري نیگیټیو ده قاری صاحب به وایي دا څه شی دی دا سیل ممبرین شرمول مه کوه دا سیل ممبرین سیلوال شته نشته اوس به څه کوي دوی سیلوال به جوړی سیلوال به چېرته جوړی ډایرکټ به بازار نه راوړي که نه خپل به جوړی نو خپل د دوی په سایټوپلازم کې کارخانې اکټیویټ شي او هغه کارخانې سیلوال جوړول شروع کی بار به لیږي که نه بار یې لیږي او بار دلته جوړېږي سیلوال نو سمپل یو فرق وپېژنئ که دا ګرام پازیټیو دی نو دا د سیلوال دی ته به اوس وینئ چې ګرام پازیټیو ګرام نیگیټیو کې تا یو فرق وپېژندو دا والا دویم فرق ودې کتو دا د ګرام پازیټیو سیلوال شو ډاکټر صاحب صحیح ده او ګرام نیگیټیو سیلوال خبره کوو که نه نو دا د ګرام نیگیټیو بیکټیریا سوري واله دا د ګرام نیگیټیو بیکټیریا سیلوال شو صحیح کوم یو سیلوال تک دی پیړ دی نو ګرام پازیټیو ګرام نیگیټیو کې یو فرق بل راغلی چې د سیلوال پیړ د سیلوال نری ګرام نیگیټیو خو دلته د په شان دا نه دی دا د په شان یو بل ممبرین دلته بهر څه پوهېږئ که نه داسې هغه دلته نه زما په خیال دا دریم فرق شو ګرام پازیټیو سټین اخلي ګرام نیگیټیو نه اخلي ګرام پازیټیو سیلوال پیړي ګرام نیگیټیو نه رہی ګرام پازیټیو سیلوال نه ګیر چاپیره بهر بلوال ګرام نیگیټیو کې یو بل وال دا به وایو چې دا څه شی زیاتره دا دواړه سیم so there is an outer extra membrane in gram but there is no in gram positive صحیح ده نو موږ دا لږ ګورو چې دا سړی څه نه جوړ دی صحیح ده دلته وپې ورشو فار ایگزامپل this is one bacteria which is gram positive and he is going to synthesize his cell wall خپل cell wall جوړول غواړي نو چې کله دې cell wall جوړول غواړي دا اوس تیار شو دا بکټیریا اوس پیدا شو چې اوس پیدا شو دې ټکه سره cell wall جوړول شروع کی ته ما ته دا وایي چې بکټیریا خوراک کوي د دې خوراکو لپاره ټول نه هم شي ګلوکوز دی کنه ټیک ده نو چې ګلوکوز دی د په سایټوپلازم کې بس هم ډېر ګلوکوز یې که نه هلکه اورئ که نه اورئ د ده سایټوپلازم کې بس هم ډېر ګلوکوز پراته وي دوی داسې کار کوي چې د دقه ګلوکوز نه دوی یا د دقه کاربوهایډریټ مالیکیولز نه دوی خپل سیلوال جوړول شروع کوي فرسٹ اف آل دوی په دننه په سایټوپلازم کې یو لومبۍ خښته جوړوي چې هغه خښتې ته موږ وایو NAM د دې خښتې نوم دی نیم او د سره یو بله خښته هم جوړوي چې هغه ته موږ وایو NAG نیم او نیک بس دا دوه خښتې دوی ریپیټ کوي بار رائٹ سو NAM N-acetyl muramic acid دا یو کاربوهایډریټ دی ډېر دماغ مه خوره او بل دی NAG this is N-acetyl so N-acetyl glucosamine
نیم او نیک یونټس ریپیټ کیږي بس دا خښتې دي د دوی منځ کې څه اچوه مساله اچوه شګه ما اچوه دیوال به دې سر راوغورځېږي بانډنګ میټیریلز اینڈ هو آر د بانډنګ میټیریلز پروټینز څه پوهېږي که نه پوهېږي ایزي ده نه واوره چې کله نیم یونټ جوړ شي که نه نیم نو د دې نیم د پاسه دوی یو 15 پیپټایډز لګوي 1 2 3 4 5 نیم سره یې څه یو ځای کړل پیپټایډ مطلب 15 امینو گلایسین امینو ایسیډز دي رائٹ سو گلایسین 15 گلایسین امینو او د دې ترمنځ کم باند د امینو ایسیډز ترمنځ کم باند دي پیپټایډ باند ځکه ورته پیپټایډ وایي نو چې څومره نیم یونټس دلته جوړیږي هغوی سره به 15 امینو ایسیډز ورسره بهر راوځي خامخا څه پوه شوې که نه پوه شوې نو میلیونز آف نیم اینڈ نیک یونټس جوړېدل سٹارټ شو چې سٹارټ شو دلته سایټوپلازم کې یو نه په لکونو انزایم دي یو انزایم یو ښکلی انزایم دا برته بیا اله ویم چې کله ډرګز ایکسپلین کوم یو انزایم دې لاس راوګد کي دواړه لاسونه یو لاس کې نیم بل لاس کې نیک یونټ والی بارې لړکي څه پوه شوې که نه نیم او نیک رالی او بارې غورځوي سمپل ده نو څوک را بهر شو وایه نیم رائٹ ورسره NAG نیم او نیک واوره کاربوهایډریټس ترمنځ کم باند دي glycosidic bond so here is a bond developed چې یو خښته دی او بل خښته لاندې ته مساله اچي کنه او د مینس کې مرته اچي کنه خاري صاحب اوکې اشه مخ وځه right so there is another what name بیا نیک او دا شی داسې راتاو کا ګر چا پیرا نو یو لیر جوړ د چا فار ایگزامپل ګوره اوس به مونږ د پوهې دپاره بس دا ځای ته کنسیډر کوه او زه به صرف جسټ دا چل کوم آصف جانه ټیک ده که بس ته پوهې چې دا څوک دي دا نیمو نیک یونټس دي بس دلته به یې داسې کو صبر وکړه صبر وکړه جلدي به نه کړي داسې صبر وکړه که نه مونږ څه ویلي دي صبر وکړه رائٹ اوس دی خو به دې سره راوتي که نه نو دا اوس زه ویم چې دا ما ولې امینو ایسیډ چا سره وي نیم سره اوس پوه شوې ړومبی لیر جوړ شو نو ته خو به لاس بار کې نه که نه ښه نه ده چې همدله دیکه ورکو لږې بره کړو دلته تې لاندې بل لیر جوړ کړو څه پوه شوې که نه نو واوره اوس داسې ړومبی لیر د نیم جوړ شو نیم نیک بیا نیم اوکې همدلته به جوړ کړو دس از نیک ړومبی لیر جوړ شو خو دې نیم سره څه دي پروټینز که نه داسې صحیح ده دا خو ما لږ لرې لرې جوړ کړو خو دا ډېر زیات جوخت یو بل سره اوس واوره دویم لیر د لاندې نه ورته جوړو سمپل ده نو چې دویم لیر جوړو هیر از یور نیم نیک بیا نیم اوس پوهېږي داسې دلته به څه شي نیک دوی خپلو کې باند what is here 5 glycines یو بل د پاسه باندې دویم لیر جوړ شو چې یو قطار خښته دی ولګوله دلته دې کلک کړل یو بل خښتې بل قطار چې پې لګیا منځ کې به ورته بیا وایي شګه چې مساله چې که نه نو دا واله اوس به دا دواړه مونږ خپلو کې باند کړو څوک دا امینو ایسیډز به د نورو پروټینو ترمنځ په مدد سره باند کړو داسې اوس وایه څه پوه شوې که نه
نو دا نیم د سره وتړلی شو دا نیم د سره وتړلی شو او د ده په ذریعه دا دوه لیرز خپلو کې وتړلی شو او که دریم جوړیږي لاندې او که څلوېښتم جوړیږي سیم ویل بي دا کیس نو سر داسې به دلته دویم لیر جوړ شي بیا به دریم خو لیرز لاندې نه جوړیږي چې کوم ډومبی لیر جوړ شوی هغه به بره د ټولو نه اخري چې کوم ډومبی لیر جوړ شوی هغه به بره خیږي رو رو که نه او غټېږي به هم رو رو او لاندې نه ورته نور جوړېږي په دې طریقه باندې د څه کېږي سیلوال سنتھسس کېږي سو نیم او نیک یونټس یو ځای کوه سیلوال جوړوه دا صرف ما سنتھسس ایکسپلین کو پلیز صرف سنتھسس میں ایکسپلین کو سٹرکچر میں نه دی ایکسپلین کړی ځکه چې که سٹرکچر ته ځي نو بیا ګرام پازیټیو او ګرام نیگیټیو کې او بیا فرقونه زه ایکسپلین کوم چې د کې څه فرقونه دي سٹرکچر به ایکسپلین کوم بل لیکچر به زموږ بیا په سٹرکچر باندې صحیح ده اوس نیم او نیک یونټ بل لیر دلته به جوړ شي آری صاحب ټیک ده خو دا لیر کم لیر دی دا و چې د دلته پروتو مخکې بره وختو بیا د لاندې نه بل لیر او داسې دا به بره شي نو د لاندې نه د سیلوال سنتھسس سټارټي او چې کوم لیر جوړ شوي یا په مزه بره خیږي او داسې یو مضبوط دیوال ته نه تاو کي د څه نه د سیل ممبرین اف بیکټیریا نه د بیکټیریا د سیل ممبرین نه یو مضبوط دیوال تاو کي نو موږ دا وایو چې د بیکټیریا سیل وال د کاربوهایډریټس د بیک بون نه جوړي کاربوهایډریټ د سکار کوي لکه بیک بون موږ وایي د ملا هډوکی د ملا تیر دا ډېر اهمي نو ته پوه شه چې د بیکټیریا د سیل وال دپاره کاربوهایډریټس انتهایي اهم دي او دا پروټینز دا بیک بونز خپلو کې تړي بیک بونز خپلو کې مضبوط تړي لالا پوه شوې که پوه نه شو صحیح ده اوکې خبرې پې نور هم شته دی نو پرابلم سو دا څوک دي دا نیم او نیک اینڈ دین نیم سره امینو ایسڈز یعنی پروټینز هم دي او دوی خپلو کې بانډډ دي او دوی بیا نور پروټینز راځي دوی دا پروټینز خپلو کې بانډ کوي دا طریقه به یادوي ګوره د کته سیلوال زده کول غواړي دا یو سټیپ ستا دپاره کافي و به دا اوس کوه که نه ریپیټ کوه ٹھیک ده اوکې so these name neg units are carbohydrates these are peptides دلته به یو جو N-acetyl muramic acid and then there is delta N-acetyl muramic acid صحیح ده and then these are 5 glycine and then delta 1 2 3 4 5 glycine these are peptides right and then these are other proteins other amino acids other peptides which will link these proteins with each other cross links these are called interbridge yeah these are called cross links صحیح ده خبرې به یادي که نه به یاد دا لینکونه څوک جوړوي دا انزایمز دي استاذ لګي کار کوي که نه وخت چې یو بل د پاسه دی مساله اچوي څوک خوي اوس چې دا بانډونه جوړیږي دا بانډ د سره ملاو که بل سره دا به پخپله کېږي انزایمز دي اویه کوي right so here are very important enzymes and they are doing this action دلته وایي کنه کاری سے cross links جوړای د استاد جنوم برتاله علم yes it's a very good question cell wall synthase enzymes دي
سیلوال سنتیز ایز انزائمز دی سنتیسس کوي ولی نه ویری ګډ کوېسچن. آیا د دې لیئرز خپل تعداد دي؟ بالکل دي. د ګرام پازیټیو ټیک سیلوال دی د بل لیئر زیاتی، د ګرام نیگیټیو 3 سیلوال دی. وایي چې ایگزیکٹ نمبر خو زمانه خو تقریبا 64 لیئرز پورې 60 to 64 layers of name units are around gram and 30 to 34 layers are around gram negative. So the cell wall the بالکل exact نیمی اوس پښې شوي که نه پوه شوي؟ نو سر دا انزایمز دي چې دا کراس لینکس جوړوي. دا انزایمز د چا دي؟ دا د دې بیکټیریا خپل انزایمز دي که رائټ؟ چې کله سیلوال جوړو نو د کې ډي ان اے شته، ډي ان اے شته که نه؟ د دې انزایم د جوړولو جین دلته شته، هغه جین اکټیویټ شو رائټ، ټرانسکرپشن وشو، بیا ټرانسلیشن وشو، انزایم جوړ شو. انزایم ته وایي ته روکې بار وځه چې بیا هلته وایرونه مضبوطې، نو هغه بار انتظار کوي. دا انزایمز د چا دي؟ دا د بیکټیریا خپل انزایمز دي. سیلوال جوړیږي، آیا دا به ختمیږي؟ نو listen to me. دا سیلوال جوړول لاندې نه شروعي او بار نه ختمېدل شروعي، ځکه چې پروټینز او کاربوهایډریټس د ټمپریچر اپ ډاون سره خرابېږي که نه؟ ولې زموږ بدن کې به انزایمز نه هغوی به دا نه ختموي. اسپه نو د سیلوال د لاندې نه جوړېدل شروعي او د بهر نه کټایي شروعي ده. څه پوه شوې؟ دلته یو بل انزایمي پوهېږي که نه؟ دلته یو بل انزایمي چې هغه داسې قینچي وي، قینچي او خطرناک قینچي داسې کټینګ کوي چې کوم فار ایگزامپل دا 60 وا لیر شروع دی، 60 وا دا 60 وا لیر خو به ډېر زوړي، دا کاربوهایډریټس به یې لږ ویک شوي وي، بوټی چې ډېر براخیږي بیا کمزوری کېږي نو موږ یې کټ کوو چې مضبوط شي. دغه رنګه بیکټیریا هم ستا په شانتي دي، هوښیار دي. بهرنی لیر مې ورو ورو کمزوری کېږي، ښه نه ده چې کټ کوو او لاندې نه تازه جوړو. نو دلته کټر دا انزایمز نه دي، دا هم د دوی خپل انزایمز دي. هغه آوټر لیئرز نه، هغه کمزوري شوي لیئرز هغه پې کټ کوي او لاندې نه ورته تازه لیئرز جوړېږي. دا انزایم هم د خپل دی، د ده باره کې به هم خبره کوو. څه ډرګز داسې دي چې هغه دوی کار ته نه پرېږدي، دوی کار ته نو چې دوی کار نه کوي کراس لینکس به نو نیم او نیګ یونټس خو بار را روان دي، خو خښ دي هسې د یو بل د پاسه اږدي، دا دیوال به ډېر زر راوغورځي، خښ ته اږدي صرف. څه داسې ډرګز دي چې هغه دا انزایمز انهبټ کوي، سیلوال سنتیز انهبټرز پنسلینز کې دي. څه داسې ډرګز دي سیفلسپورین، څه داسې ډرګز دي چې هغه دا انزایم کار تیزوي. شابه لکه کټینګ کوه، رشوت ورکوي، وایي دا واله خو کار زر زر وکړه. نو دوی خو لینکس جوړوي خو د ده کټینګ سپیډ زیات شوی، نو هغه لیر زر زر کټ کېږي او سیلوال فار ایگزامپل. څه داسې ډرګز دي چې هغه دلته راځي، نیم د پاسه دا پیپټایډز نه پرېږدي چې جوړ شي. نو چې کوم پیپټایډز بهر وځي د هغې د پاسه کوم نیک بهر وځي د هغه د پاسه او دا پروټینز نو کراس لینکس په چا سره جوړی؟ سیلوال نه جوړي. څه داسې ډرګز دي چې هغه دا سړی کلک نیسي، څه به پې کوي؟ لاسونه یې بار پاتې روا یې غېستو مال بار یې لړه کو، بار ورله لاسونه کلک ونیسي. نو چې کلک یې ونیول لاسونه نو نیم او نیګ یونټس خو دننه جوړېږي، ښه ډېر بار وځي، سیلوال جوړېږي نه جوړېږي. ولې خوشحاله یې؟ جواد یې نیولی دی. اوکې د سیلوال جوړې تا کې خو به سیلوال نی، مایکوپلازما یې. اوکې
نو د بکټیریا سیل وال سینتھسس د زده کو کته د نیگیټیو خبره کیه او کته د پازیټیو خبره کیه سینتھسس دقه ده. نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله مونږه د بارا کې لګي خوږی خبرې کو خامخا دا وختي تاسو ته مې اوسه مالیکولز لیکلي ټیکویک ایسډ او لایپوټیکویک ایسډ هغه انډوټاکسینز بارا کې لګه شان خبره کو د سټرکچر به فل ایکسپلین کو نور به ان شاء الله بیا په ډي ان اے ورشو او بیا په پروتین سنتھسس نو شته دی ډرګز ایکسپلینیشن کې لا ټایم شته تقریبا 5 لیکچر نور هم شته چې مونږ به انټي بایوټکس باندې ورسو څومره خون به کوي چې زه ته یو ډرګ دی او هغه سیلوال بندي او هغه د انزایم بلاک کوي نو ته پته چې هغه ډرګ ما مریض له ورکو د ډرګ په دې مریض کې څه کړي دا ورته ټول خیمه ټینشن مه کوه ټول ورته خیم ټول به ډسکس کوو بوکس شته زه به ته بوک هم ریکمنډ کوم هغې کې وګوره ډېر ښکلي دا سټرکچر یې ټول شته صحیح ده بس دی